الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في مقام آخر من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت د امت له دو عظیم انعامات ورکړي دي، یو د کتاب الله او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله رب العزت نه بعد په مونږ تاسو باندې د ټولو نه زیات احسانات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا مونږ تاسو چې دا کلمه و د الله نوم اخلو او دا مونځ مونږ وکړو، الله ته هم سجده ولګوله، الله مونږ خپل رب او خالق او مالک او رازق منو. دا ټول احسان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی په مونږ باندې چې د رب تعارف یې مونږ تاسو ته وکړو، د رب د عبادت طریقې مونږ تاسو ته وښودله او د انسان دا فطرت د چې خپل محسن سره مینه ساتي. دنیا کې مونږ تاسو ګورو مختلف خلق مختلفو څیزونو سره مینه ساتي، څوک مال او پیسې سره مینه ساتي او څوک جایداد او پلاټونو او ځمکو سره مینه ساتي او څوک عهدو سره مینه ساتي او څوک څاروو سره زناورو سره مینه کوي او څوک مارغانو سره مینه کوي. خو بعض محبت هغه داسې دي چې هغه د انسان د ایمان دپاره اساس او د بنیاد حیثیت لري. که چېرې دغه محبت وي نو بنده به مؤمن وي او که دغه محبت نه وي نو بنده مؤمن نشي کېدی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام حب تاکید سره فرمایي، واضح الفاظو سره چې زما د قسم خوري نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زما د محبت نه بغیر ګور ستاسو ایمان به نامکمل وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت نه بغیر انسان هغه ایمان هغه بالکل نامکمل دی. د انسان د ایمان اړو څه حیثیت نشته د نبی علیه السلام د محبت نه بغیر. نبی علیه السلام فرمای والذی نفسی بیده، زما د قسم وي په عرب چې دا عرب په قبضه قدرت کې زما ساده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. په تاسو کې یو کس تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نه چې جوړېدی تر څو پورې چې زه هغه ته د هغه د والدینو نه د هغه د اولاد نه او د ټولو انسانانو نه ورته زیات محبوب زه نیم جوړ شو چې د هر څه نه زیاته مینې ما سره نی. په تاسو کې یو تن تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نشي جوړېدی، ایمان یې نامکمل دی زما د محبت نه بغیر. او الله رب العزت هم دا خبره ذکر کړې ده په خپل کلام پاک کې، خو صرف انداز بدل کړی دی الله رب العزت.
او الله رب العزت د دې امت بقا او د دې امت د خیر باعث د نبی علیہ السلام محبت ګرځولې. الله رب العزت فرمای قل اے پیغمبر تو ورته وایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. اے پیغمبر تو ورته وایا که چېرې ستاسو آبا او اجداد او ستاسو اولاد او ستاسو رونه او ستاسو بیبیانې او ستاسو خاندان او ستاسو مال او دولت او ستاسو تجارت او ستاسو کورونه او ستاسو محلات دا ارس تاسو ته دا الله او دا غد رسول نه زیات محبوب وي، زیات خوښ وي، او د الله په لاره کې د جهاد کولو نه تزاد دا څیزونه محبوب وي. فتربصوا حتی یأتی الله بامره. بیا د الله رب العزت د طرف نه د خطرناک او د سختو فیصلو انتظار کوي. بیا بچره د اولاد سره مینه سیوا ده د الله او د هغه د رسول نه، ښځې سره مینه سیوا ده د الله او د هغه د رسول نه، او مال او دولت سره مینه محبت ډېر ده د الله او د هغه د حبیب، او دا شان د تجارت سره کاروبار سره مینه ډېره ده د الله او د هغه د رسول نه. نو بیا به د الله د طرف نه خطرناکې فیصلې راځي. او دغه وجه ده چې مسلمان نن رس تر ورځه پستۍ طرف ته روان دی. وجه هم دغه ده چې الله او د هغه د رسول هغه حکمونه ارشادات هغه قربانۍ د یو دوو پیسو دپاره د دنیا دپاره دغه څیزونه د دغه څیزونو قرباني ورکوي. نو د الله رب العزت طرف نه بیا خطرناکې فیصلې راځي. مسلمان هغه وخته پورې په ترقۍ او په عروج باندې و کله چې د الله او د هغه د حبیب حکم به د هر څه نه بالا و، د هر څه نه اوچت و. هر څه د الله او د هغه د حبیب حکم له بې ترجیح ورکوله په هر څه باندې. نو الله ټوله دنیا د هغې په خپو کې راوسته. او نن مسلمان چې هر ځای وهل خوري او پستۍ طرف ته روان دی، دا د الله او د هغه د حبیب حکمونه یې رستو په شا باندې غورځولي. نو صحابه کرامو د نبی علیه السلام په محبت کې ورته کمال حاصل و. نبی علیه السلام خدمت کې عمر رضی الله عنه حاضر شو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خپل ذات نه علاوه د هر څیز نه زیات مې ته خوښ یې. بس نبی علیہ السلام ورته وفرمیل عمره دا څه وایې؟ تر هغه وخته پورې ایمان دی ګورې نامکمل دی تر څو پورې چې د خپل ځان نه هم درته زیات زه محبوب نه یم جوړ شوی. عمر رضی الله عنه خپل زړه طرف ته متوجه شو، سوچ کوي، غور او فکر کوي چې زما د زړه کې زما خپل ځان سره مینه ډېره ده او که د الله حبیب سره مې مینه ډېره ده. نو عمر رضی الله عنه چې وکتل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پوه شوی نه یم، دا خو یو عمر یو ساده یو عمر دی، که دا زر عمر د عمر زر ساګانې په تا باندې قربان. د نیم پوه شو په دې زړه کې زما خپل ځان نه هم زیاته تا سره مینه ده، خو یو عمر دی، که دا زر عمر نو په تا باندې قربان. نبی علیہ السلام ورته الان یا عمر، الان یا عمر، عمر اوس دې صحیح خبر وکړه یا اوس دې ایمان مکمل شو، اوس دې صحیح خبر. نو دا الله حبیب سره د محبت ډېرې فائدې دي. یو فائدې دا ده چې د قیامت په ورځ به د الله د حبیب په قدمونو کې ورته ځای میلاوي.
یو صحابي راغلی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم متی الساعه متی الساعه، قیامت به کله راځي؟ دا قیامت به کله راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ماذا اعددت لها، تیارې دې ولا څومره کړی چې تپوسونه یې کوي، تیارې دې څومره کړی دی. صحابي ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اعددت لها من كثير الصلاة ولا الصيام ولا الصدقه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو مې ځان سره د ډیرو منځونو ذخیره تیاره کړې، د نوافلو ذخیره را سره هم نشته دی ډیره، ولا الصيام او نه را سره د نفلي روجو توخه را سره هم ډیره نشته، ولا الصدقه او نه مې ډیر خیراتونه صدقې ورکړي دي، خو ولکنی احب الله ورسوله، لیکن د الله او د حبیب سره مې مینه ډیره ده، بس د الله او د حبیب سره مې مینه شته. نبی علیہ السلام ورته فرمایي بس انت مع من احببت، ته به هغه چا سره چې ستا مینه ده، هغه چا سره. یو بل صحابي دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کور کې وم، اچانک مې خیال راغلی ذهن ته، مې چې دلته خو دنیا کې چې کلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه دیدار ما بېچین او بېقراره کی، نو زه راشم د کور نه راپاسم او ستاسو په دیدار سره زه خپلې سترګې یخې کم، ستاسو دیدار سره زما زړه ته چین او سکون میلاو شي. خو نن مې دا ذهن ته دا خیال راغلی چې دنیا کې خو چې زه کله وغواړم نو د الله د حبیب دیدار سره زه خپلې سترګې یخې کم او زړه ته مې سکون او قرار میلاو شي. خو ما وی چې یاره که چېرې د الله په فضل و کرم سره زه جنت ته لاړم نو زه خو امتی یم، زه خو به لاندې جنت کې یم او تاسو امام الانبیا یې، تاسو خو به د جنت په اعلی او مرتبو کې چېرته ډېر اوچت جنت کې تاسو، زما کور خو بس تاسو نه ډېر لري ښکته یې، تاسو به ډېر بره یې. نو که جنت کې مې دغه شان ستاسو دیدار مې بېتاب او بېچین او بېقراره کی، نو هلته چې ستاسو دیدار راته نه میلاویږي نه نصیب کیږي نو د دغه جنت به خوند بیاسي. زه به څه کوم، زه به رضوان ته ویم چې د جنت داروغه فرشته چې زه نبی علیہ السلام څخه زما به ما پریدی نه، وہی کیا رضوان سے خوب لڑائی ہوگی، وہی کیا رضوان سے خوب لڑائی ہوگی گر خود میں جب تیرا گھر یاد آیا. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته به ستاسو دیدار راته څنګه نصیب کیږي او چې نه نو بیا به څنګه، هلته به زه څه کوم، دغه جنت کې به وخت څنګه تېرېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب ورنکړ، خاموشي اختیار کړه، ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، الله طرف نه څه جواب نه دی راغلی، پته نشته د الله طرف نه ورته، علم نشته فی الحال. په دې کې الله رب العزت د هر څه معامله کېږي په فرش باندې، الله رب العزت عرش باندې دا هر څه ویني ګوري چې زما د حبیب عاشق صادق هغه د جواب منتظر دی، هغه هم بېقراره دی او بېچینه دی چې د الله حبیب راله جواب راکړي. هلته به څه کېږي؟ الله رب العزت جبریل علیہ السلام راولېږه، ورشه جواب د آیتونه زما حبیب ته وسه،
او چې زما د حبیب عاشق صادق ته زر جواب میلاو شي. الله رب العزت د آیتونه راولېږل من یطع الله والرسول، من یطع الله والرسول، کم یو انسان نارینه یو که زنانه چا چې د الله صحیح تابعداري وکړه، د الله حکمونه ومنل، که په دې زمانه کې او که تر قیامته پورې څومره انسانان په دې ټولو کې تر قیامته پورې چام نارینه یو که زنانه د الله او د هغه د رسول حکمونه ومنل، کامله تابعداري وکړه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء. نو دک صحیح تابعداري کوونکي د الله او د هغه رسول حکمونه منونکي خلق به هغه چا سره چې الله په هغې باندې انعام کړی دی، انعام یافته خلکو سره به راپاڅېدی، دی به هغې سره په میدان محشر کې هم او په جنت کې هم. هغه څوک دی؟ من النبیین، هغه انبیاء کرام دی. د الله او د هغه د رسول حکمونو منلو کې او تابعداري کولو کې ملګرتیا به نصیب کېږي دغه انسان نارینه زنانه ته د انبیاو، د انبیاو په صف کې به ولاړي، قیامت پر ورځ به د انبیاو سره ملګری. والشهداء والصدیقین والشهداء، صدیقینو سره به نبوت نه پس مرتبه د صدیقیت ته صدیقینو سره به، والشهداء او شهداو سره به دی، والصالحین او نیکانو اولیاء الله سره به دی خلک. دغه صحابي ته نبی علیه الصلاة والسلام دغه جواب ورکو، دغه آیتونه ورته وی چې الله رب العزت اوس په دې ساعت باندې ستا د وجې د آیتونه نازل کړل، دا ستا د سوال جواب شو. الله رب العزت جبریل راولېږه، دا ستا د سوال جواب یې راولېږه، ستا د سوال په جواب کې آیتونه دا دې اوس نازل شو. دغه صحابي چې دا واورېدل ډېر زیات خوشحاله شو او نور صحابه کرامو کې اعلان وکړو شي. الله رب العزت طرف نه د آیتونه نازل شو او صحابه کرام وایي چې مونږ په هیڅ څیز باندې دومره نه یو خوشحاله شوي، دومره خوشحالي مونږ په هیڅ نه ده کړې څومره خوشحالي چې مونږ د دې آیتونو په نزول باندې کړې، چې د الله په مونږ باندې ډېر لوی فضل دی، د الله ډېر لوی رحم و کرم دی چې دلته هم د الله د حبیب ملګري کړي یو او هلته به هم د الله د حبیب د ملګرتیا نه مونږ نه محرومه کوي، هلته به هم ورسره ملګري، دنیا کې هم د الله حبیب ملګرتیا او آخرت کې هم او په جنت کې هم د الله د حبیب ملګرتیا. نو صحابه کرامو ته په دوو څیزونو کې کمال حاصلو، یو په محبت رسول کې، یو په اطاعت رسول کې. په محبت رسول کې ورته کمال حاصلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت په سفر کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره غار ثور نه چې راووتل او مدینې طرف ته روان شو، نو په لاره کې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښي طرف ته کیږي، کله ګس طرف ته کیږي، کله مخې ته کیږي، کله رستو کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام چې دا ولیدل وایي ای ابوبکره ولې دومره بېچین او بې قراره، کله مخې ته کیږي، کله رستو کیږي، کله ګس طرف ته، کله ښي طرف ته، ولې دومره بې قراره او بېچین؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو مخې ته روان یم، اچانک مې په زړه کې راشي هسې نه څوک رستو نه تاسو باندې حمله ونه کي غشي باندې، نو زه رستو شم چې هغه غشي د ابوبکر باندې ولګي چې تاسو بچ شئ. نو بیا مې په زړه کې راشي هسې نه ښي طرف ته څوک ناست دي په تاسو باندې حمله ونه کي، تاسو زخمی نه کی، نو زه ښي طرف ته شم چې هغه غشی د په ابوبکر باندې ولګي. وایي کله مې په زړه کې راشي نه ګس طرف ته څوک نی، نو زه بیا ګس طرف ته شم هسې نه چې ګس طرف نه تاسو باندې غزار ونه شي، غزار دې په ما باندې وشي. هسې نبی علیه الصلاة والسلام طلحه رضی الله عنه نبی علیه میدان جنگ کې ولاړ دی، نبی علیه الصلاة والسلام باندې د غشو غزارونه کیږي، طلحه رضی الله عنه ډال نیولې دی په هغې باندې منې کوي دغه شان. اخر لاس ستړی شو، هغه ډال یې د لاس نه وغورځېده او بیا
ډال پسې ټیټیږي نه، لاس یې ورته ونیسه، غشي راځي او په لاس باندې منې کوي، په لاس باندې ځان یې ورته مخې ته نیولی دی په لاس باندې. سب الله رګونه کټ کېږي کټ کېږي، وینې ترې بهیږي، رګونه یې کټ کېږي، آخر لاس یې چې نو شل شه راوغورځېده، راځوړند شو، لاس یې ختم شو. نبی علیه الصلاة والسلام وجبت طلحه، طلحه دپاره واجب شو، جنت واجب شه طلحه دپاره. چا ورته وی وی لاس دې ځان له ټول لاس دې ضایع شو، وی ډال دنه لاندې غورځېدلی خو ټیټ شوی به یې راغستی به دې وزر که نه، وی د دې یرې نه نه ټیټېدم، هسې نه چې زه ټیټ شم او فوراً زما حبیب په غچې ونه لګي چېرته، خیر د لاس ته لړ شي چې زما حبیب ونه لګي. هسې رک مینو په نبي علیه السلام باندې. علی رضی الله عنه نه چا تپوس وکړه، سئل علی رضی الله عنه کیف کان حبکم الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله حبیب سره ستاسو څومره مینه وه؟ علی رضی الله عنه ورته کان احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و ازواجنا حتی الماء البارد فی الظمأ. نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته زمونږ د مال نه او دارنګې زمونږ د اولاد نه، زمونږ د مور او پلار نه، زمونږ د بیبیانو نه، د دې هر څه نه مونږ ته زیات محبوب و، تر دې چې په سخته ګرمۍ کې، په سختې تندې په حالت کې د یخ اوبو نه هم زیات نبی علیه السلام مونږ ته محبوب. یو قانوني محبت، یو جنوني محبت وي. د صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام سره جنوني محبت و، جنوني محبت. د نبی علیه السلام توکاڼې هم په ځمکه باندې نه دي پرېښودې، توکاڼې توکلې زر بې لاس ځان مخلې او په مخ باندې. د نبی علیه السلام د بدن توکاڼې زمونږ بدن سره ولګي چې جهنم اور را باندې آرام شي. د اودس اوبه صحابه لاندې نه دي پرېښودې، نبی علیه السلام چې به اودس کو ټول ورته لاندې لاسونه نیول. نبی علیه السلام سره داسې یو صحابي دی حضرت عبدالله رضی الله عنه، دا د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی دی، پلار د منافقینو سردار دی او دی مخلص مسلمان. نبی علیه الصلاة والسلام یو غزوې نه واپس راته، صحابه کرام ورسره دي، په دا غزوه کې منافقین هم دی، دا عبدالله ابن ابی هم دی پکې. یو ځای کې پړاو واچو، اوبه وی چینه وه، څاروولې هم اوبه ورکولې، نور چا غسل ضرورت و اودس او د اوبو هر څه ځان سره اوبه وغیره راوست. نو دغه د چینې غاړې ته چې دا اوښانو لا څاروولې اوبه ورکولې، نو په دې کې یو دوه صحابه، یو د مهاجرین او یو د انصارو نه، دی پس خبره باندې یو بل سره روان شو، یو بل سره په جګړه باندې شو، اوازونه پورته شو یو بل ته، یا للانصار یا للمهاجرین، او مهاجرین راشو او انصار. نبی علیه الصلاة والسلام داسې اوازونه زه اورم، څه چل دی یا رسول، د دوو جنگ دی، نبی علیه الصلاة والسلام راولی، د هغې منځ کې بهرحال نبی علیه السلام صلح وکړه، خبرې اترې وکړې ورته. خو دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دی، هغې ته وایي دا وګوره مونږ دی سره څومره ښه وکړل، ځای م وله ورکړو، کاروبار هم ورسره نیم کړو، چا دوه بیبیانې وې نو هغې کې یو لی طلاق ورکړه چې ستا کومه خوښوي، دا ډېره اوچته خبره ده، په هر څه کې وله ځای ورکړه. او دی زمونږ د ښوت او احساناتو بدلې راله دا راکړه، دا وګوره اوس مونږ سره وایي که چېرې مونږ واپس لاړو مدینې ته، لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. نو د مدینې معززین دا به لږي
دغه ذلیله خلک به واپس وباسي د مدینې نه، یعنې ځان ته معزز وي او مهاجرینو ته هغې ته د انصارو ته وي، انصارو ډلې ته هغې ته یې دا ووي. انصار د مدینې اوسېدونکي وو او دغه یهود هم د مدینې اوسېدونکي وو. نو دغه انصارو ډلې ته لاړ، هغې ته دا خبره وکړه چې دی زمونږ دغه خو مونږ له دا بدله راکړه، نو که چېرې مونږ مدینې ته واپس شو نو مونږ به دغه معززین خلک به لږې دا ذلیله خلک به بهر وباسي د مدینې. نو ځان ته او انصارو ته دا معزز وي، مهاجرینو ته او نبی علیه السلام او دغه ملګرو ته نعوذ بالله دی ذلیله ووي. نو بهرحال دا خبره نبی علیه السلام ته ورسېد، دی راوغوښته خو ده قسمونه وخوړل چې ما داسې نه دی ویلي. نبی علیه الصلاة والسلام پرېښوده، بس صحیح. خو بهرحال د دغه زوی عبدالله رضی الله عنه هغه موجود دی، پته ورته چې زما پلار څومره غټ رذیل سړی دی چې ښه ده الله حبیب ته نبی علیه الصلاة والسلام ته د ذلیله ووایه، د هغه ملګرو ته وایي زه به دې خوښ شم ورېږه. چې کله دی واپس کېدله صحابه کرام، نو ده خپله سورلي تیزه کړه د نورو نه مخکې لاړ او کومه لاره چې مدینې منورې طرف ته تاوېده د هغې په سر کې ودرېده او تورې د تیکې نه راوباسله، لاس کې نیولې ده او چې دا پلار یې رانږدې شه دی ورته ودرېږه رزیله، قدم اوچت نه کېږي، سر د نه ومه تا څه وې؟ نبی علیه السلام او د هغه ملګرو ته تا ذلیله ویلي دي؟ وایي وایه چې زه ذلیل یم او نبی علیه السلام د هغه ملګري دا معزز دی، یعنې سر د نه وم. نو ده ته پته وه چې دا خو د نبی علیه السلام عاشق صادق دی، دلته ده ته اوس پلار ملار نه ښکارېږي، پته ورته چې صحیح مسلمان دی. نو یارېده، زوی ورته پته وه چې ما نه سر وایي پرېږدي مې نه. نو د یارې وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ملګري معزز دی، عزتمند دی او زه رذیل یم، زه ذلیل یم. وایي سم مې ونه رېدل، لږ تیز ووایه، هغه بیا ووایه په دویم ځل یې پې ووایه. بیا ورته یې سم مې نه دی اورېدلی، په درېیم ځل ووایه شابه. درې ځله یې پې ووایي او بیا چې ته وایي قدم خو به رانه کېدې، تا خو ووایي چې ذلیله به وځي او معزز به پاتې کېږي، نو تا خو خپله وایي چې زه غټ ذلیل یم، رذیل یم، دننه به نه ځې. نبی علیه الصلاة والسلام رالی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عبدالله پرېږده دی، ستا پلار له ما مدینې ته اجازت ورکړې، ځي دې پرېږده. نبی علیه الصلاة والسلام خو ډېر رحیم و کریم و، وایي ځه اوس ځه. نبی علیه السلام چې اجازت درکړ اوس تللی شي. نو دا د جنوني محبت و، بیا رشتې پلار او هېڅ بچي اولاد هېڅ ورته نه. د الله د حبیب په محبت کې هر څه قربان، هر شی قربان. یو صحابي دی په لاس باندې ګوتمه اچولې ده، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ستا نه ماله د دوزخیانو بوی راځي، دوزخیان چې ویې کتل دغه په لاس باندې د سرو ګوته وه. نبی علیه السلام ورته سره او ریخم خو په زنانو باندې، زنانو دپاره حلال دي، نارینهو دپاره حرام دي. هغه صحابي اکه ټایم د سرو ګوته وباسله او داسې لرې وویشته، ویې غورځول اکه ټایم. نبی علیه السلام وایي چې زنانو دپاره حلال دي، نارینهو دپاره حرام دي دا دوه څیزونه. نو دا نه چې جیب کې اچولې وه چې زه ښځې له بیا ورکم که نه، زه له ښځانو دپاره خو نه. بس نبی علیه الصلاة والسلام باندې بده ولګېده، فوراً یې وغورځوله داسې. سوچونه موچونه نو عقل به یې نه استعمالو، بس عاشقانو که نه، صحیح عاشقانو نه بېل عاشق عقل نه، بس هغه خو حکم ته ګوري.
عقل نه استعمالي د حکم وړاندې بیا چا ورته ووایي چې غورځوله دې څه له داسې که نه ښځې له به دې ورکړې وه کورونه له به دې ورکړې وه زنانو له به دې ورکړې وه که نه د الله حبیب باندې بس ونه لګېده بس دغه سوچونه ما دغه ټایم نه دي کړي بیا داسې مینه محبت نبي علیه السلام یو صحابي دی هغه وایي زما زخمیانو له میدان جنگ کې وایي ما وله اوبه ورکولې زما رشته دارو په هغه باندې مې نظر پرېوتو هغه په وینو کې لت پت دی بلکل سترګې پټې دي زه وله ورغلم ما یې زه ستا څه خدمت وکړم څه مدد دې وکړم ووایه راته ما ته وایي چې په زړه مې هېڅ ارمان نشته بس خو د مرګ نه مخکې د ساه ختو نه مخکې یو ځل په دې سترګو باندې جناب محمد رسول الله لیدل غواړم بس دا ارمان مې دی بس دا رانه پوره کړه هغه په شا راواړو داسې او نبی علیه الصلاة والسلام میدان جنگ ایله ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام یو طرف ته ناست صحابه کرام ورسره دي او دی بوته نبی علیه السلام خوا کې کوز کو وایي وګوره سترګې وغوړو دا دی نبی علیه السلام دا دی هله وګوره صحابي سترګې کولاو کړې داسې او نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې نظر پرېوتو او بس کلمې وی او بس روح پرواز شهید شو یو شاعر د دغه صحابي د طرف نه یو شعر ویلی دی وہی تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا نبی علیہ السلام تو اسلام معراج تو لوح و قلم ته لاړې بره عرش ته بره عرش نه بره لاړې وہی تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا دا قدمونو دا زما معراج بس ته مې ولید نو دا په محبت رسول کې ورته کمال حاصل صحابه کرام د نبی علیه السلام په شان به خپل شکل و صورت جوړو زموږ حضرت لیکلی دی یو ځای خطباتو کې یو صحابي و هغه د حبشې اوسېدونکی و د حبشو تور شي که نه نو دی چې اسلام راړو مسلمان شو اسلام کې داخل شو نو خپل لباس او خپل حلیه ارسې د نبی علیه الصلاة والسلام مطابق کړل نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام نشست و برخاست په لباس شکل و صورت په هر څه کې کامل اتباع کوونکي وو نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه وه نو دغه صحابي خپل لباس او سر باندې پټکې او دا ټول هر څه برابر و چې کله به وبېلامبل او دا سر به منګزو اینې ته به ودرېده نو په سر کې به لیک او باسل نه به وته لکه نبی علیه الصلاة والسلام ویښته چې به په شا واړو نو په منځ کې به لیکه ووته داسې منځ کې لیکه وه دغه صحابي په سر کې لیکه نه وته دا ویښته د هغې داسې ګونګریالې کروتې ګورګوتې ویښتې داسې نري نري تاو راتاو یو بل کې افریقې والا داسې دا تور شي نو هغې کې لیکه نه وځي هغه به پې ډېر کوشش به وکړو منګز باندې خو کار نه کېده ډېر خفه به و چې یاره په دې ویښتو کې د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع سنت نه دي ژوندي شوي په دې به خفه و ډېر یو ورځ ناس د سوچ کوي چې په دې کې به دا لیکه څنګه وځي چې دا سر دا ویښتون د نبي علیه الصلاة والسلام د ویښتو په شان او دغسې سر په ویښتو کې هم د نبي علیه السلام سنت ژوندي شي نو سوچ یې کو چې یاره دې سنت باندې خو عمل کول غواړي نو یو سیخ یې ګرم کړ داسې نری سیخ یې وکړ هغه یې په اور کې کېښود او ښې ګرم کړ سور یې کړ او په دې ځای باندې کېښود او داسې رای کاږه په شا دا ټوله څرمن یې ځان له وسوځوله دا سر چا ورته وي دا وګوره او د سر دې ځان له وسوځول دا دې څه وکړل
ګرم سیخ سو په سر باندې کېدی او شاته دا وایي دا په سر کې ملي که وباسله که نه چې نبي علیه السلام سنت ژوندي شي وایي سر دې ځان له زخمي کو وایي دا زخمونه به روغ شي یو ورځ د نبي علیه السلام سنت خو ژوندي شو که نه دا زخمونه به یو ورځ روغ شي جوړ به شي داسې نبي علیه السلام سنتو باندې کامل اتباع کوونکي او بل په اطاعت رسول کې ورته کمال حاصلو د نبی علیه السلام اطاعت تابعداري مکمل یو صحابي دی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه هغه د جمعې په ورځ لږ لیټ شو ناوخته شو پې غسل یې کو په دې کې نبي علیه السلام منبر ته وخوته خطبې شروع کړه د غسل نه فارغ شو زر په منډه منډه جومات طرف ته راځي مسجد نبوي ته څه کسان ولاړو دننه په ولاړه باندې خطبه اورېده نو نبي علیه السلام هغوی ته وفرمیل اجلسو کینئ تاسو کینئ هغوی کیناستل خو چې دی را روانو نو د نبي علیه السلام دا حکم دا وینا د هغه غوږونو پورې ورسېده هغه هلته واورېدل په لاره کې د اجلسو دا ټکې دغه صحابي م واورېده عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې جومات مسجد نبوي طرف ته را روان دی د غرمې وخت دی تیز نور چلیږي سخته ګرمي ده توده شګه ده بلکل تاو کوي د چې څنګه اجلسو دا ټکې تر غوږو شو څنګه چې واورېده د نبي علیه السلام دا خبرې تر غوږو ورسېده فوراً کېناسته په هغه ګرمو شګو کې کېناست او ټوله خطبې په دغه ګرمو تیز نور او ګرمو شګو د پاسه په ناسته باندې په ګرمو شګو کې په تیز نور لاندې دا ټوله خطبې واورېده او بیا چې مونځ یې وکړو نبي علیه السلام سره میلاو شو نبي علیه السلام ورته وفرمیل عبدالله ما خو تا ته نه ویلي چې ته دا اجلسو خو دلته ما هغه خلکو ته ووایي چې کم دننه په ولاړه باندې خطبه اورېده دلته جومات کې دنو هغوی ته ما وایي چې تاسو کښېنئ تا ته خو ما نه ویلې ته خو به راتلې که نه ته ولې کښېناستې په دغه نور ته او په ګرمو شګو کې او دومره ساعت دومره تکلیف کې د وخت تیر کړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ده تاسو به هغې دننه کسانو ته ویلي خو د اجلسو دا ټکې دا ما م واورېده ستاسو خبره زمام تر غوږو شوه ستاسو دا حکم ما ته هم راورسېده عبدالله هم ستاسو دا حکم واورېدو ستاسو د حکم اورېدو نه پس زما مجال سو چې ستاسو حکم اورېدو نه پس ما یو قدم وړاندې ایښی ما یو قدم وړاندې نشي کېښودی داسې نبی علیه السلام په اطاعت کې ورته کمال حاصل نو دغه الله رب العزت فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ته ورته ووایې پیغمبره که چېرې تاسو الله سره مینه محبت کول غواړئ د الله محبوب بندګان جوړېدل غواړئ فاتبعوني نو تاسو زما اتباع وکړئ د نبی علیه السلام په اتباع کې د الله محبوب بنده جوړېدل دي او د الله حبیب ته به هغه کسان نږدې وي تر قیامت په ورځ باندې د الله د حبیب په قدمونو کې ورته ځای میلاویږي څوک چې د الله د حبیب د سنتو مطابق او د الله د حبیب د طریقو مطابق د خپل زندگی تیره کړي او که د الله د حبیب د طریقو نه هټ کر د غیرو طریقو مطابق زندگی تیره کړي نو فرشتې به نبی علیه السلام ته نږدې پرې نه دي حدیث کې راځي حدیث مفهوم دی نبی علیه السلام فرمایي په قیامت پر ورځ میدان محشر کې زبا حوض کوثر خواته ولاړم او خپل امتیانو له به زه لوښي ډکوم او هغوی له به اوبه ورکوم او په دې کې به څه کسان راشي یو ډله به راشي هغوی به حوض کوثر خواته راتلل غواړي او فرشتې به داسې وشړي لکه اوښان چې سړی شړي اوښان چې شړي داسې به وشړي زه به ورته وایم چې دا پرېږدئ زما طرف ته دا خو زما امتیان دي مې شړئ را پرېږدئ چې زه وله په خپلو لاسو باندې د حوض کوثر اوبه ورکم فرشتې به ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د دنیا نه
پرده فرمایلو نه پس دنیا نه تلو نه پس دی ستاسو طریقو نه هټ کر زندگی تیره کړې ده د ستاسو طریقې پرې خودې وې د غیرو طریقې خپلې کړې وې ستاسو په طریقو باندې دی ژوند نه دی تیر کړی ستاسو طریقو خلاف د غیرو طریقو مطابق زندگی تیره کړې ده نبی علیه السلام وفرمایل زمانه لرې کړي زمانه لرې شي لرې کړي زمانه لرې شي نو دا په دغه ورځ به بیا پته ولګي نن چې مونږ تاسو د غیرو طریقو باندې روان یو دا نبی علیه السلام سنت خبره چې کله شي وای په دې کې څه حکمت دی په دې کې مونږ حکمتونه لټو او چې کله د غیرو د طریقو خبره شي نو فوراً یې مونږ خپلو پای کاډو سوچ نه کوو مونږ تاسو ون سایډ کټ په دې کې څه حکمت دی ولې خریدانې ویښته وای غیر داسې کوي بس وی په میډیا باندې وویني یو انګریز او د الله باغی کوم خلکو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګټو باندې ویشته د نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمنان د هغې طور طریقې مونږ تاسو خپلو په هغې باندې فخر محسوسوئ د هغې په شانتې لباس ماله دا شانتې کپړې جوړې کا ماله دا شان ویښته جوړ کا د ناهي په دکان کې باقاعده د الله د باغیانو تصویرونه لګېدلي د الله د دشمنانو د الله د باغیانو ما د داسې باغی په شان جوړ کا د دغه باغی په شان ما جوړ کا د ویښته راله داسې جوړ کا مونږ په دې کې فخر محسوسو او سب الله پیسې ولا بیا ورکوي او مونږ په هغه شان ویښته نه جوړو چې په کومه ویښتو باندې رب قسم خوري هغه مخ نه جوړو ماله وی داسې شی وکړه ماله داسې وکړه ماله داسې مخ جوړ کا په کم مخ باندې چې رب قسم خوري د هغې نه مونږ نفرت کوو والضحا ستا په دې سپین مخ مې دې قسم واللیل ستا په دې تورو زلفو مې دې قسم د هغې نه مونږ تاسو نن مسلمان نفرت کوي عملا نفرت نه کوي او د غیرو په طریقو کې د خپله کامیابي لټوي په هغې کې عزت لټوي نو دې وجې نه چې کم انسان دا غواړي چې زه د الله په ما مین شي زه د الله محبوب بنده جوړ شم نو الله رب العزت ښه صفا الفاظو کې اعلان کوي قل ای پیغمبره ته ورته ووایه ان کنتم تحبون الله فاتبعون که چېرې تاسو الله سره مینه کوئ د الله محبوب بندګان جوړېدل غواړئ فاتبعوني نو زما اتباع وکړئ یحببکم الله الله به په تاسو مین شي الله به تاسو سره محبت وکړي ویغفر لکم ذنوبکم ګناهونه به درته هم معاف بخښنه به درته وکړي الله رب العزت دی مونږ تاسو له د نبي علیه السلام کامله اتباع نصیب کړي او د نبی علیه السلام په طریقو دی الله مونږ له 100% د عمل کولو توفیق راکړي او سنت طریقو سره دی الله مونږ له مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي او د دنیا نه چې مونږ تاسو رخصتېږو نو چې زموږ په زړه کې د الله او د هغه د حبیب محبت وي فرشتې هم زړه ګوري نو چې په هغې کې د الله او د هغه د رسول محبت وي او دارنګې لاسونه ګوري که خپې ګوري که زمونږ مخ که ویښته چې په هغې په هر ځای په هر اندام باندې د الله د حبیب سنت ژوندي بس الله رب العزت مونږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او 100% د شریعت مطابق د ژوند تیرولو توفیق دی الله رب العزت مونږ تاسو ته راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین